أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين آهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. نانی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 1 آیات نمبر 3 او 4 دو آیاتونه چې دی نو هغه به ویلی کېږي. پرون د دې آیاتونو د دې رکوع د پوهېدلو دپاره موږ چې نو هغه تفصیلي هغه واقع چې نو د هغې ذکر کړو او بیا د هغې سره موږ ویلي ولو چې په دغه وخت کې چې نو هغه د کافرانو څلور حالات ول. یو قسم هغه کافر ول چې د هغوی سره د الله پیغمبر چې نو هغه هېڅ معاهده هم نه وه کړې. دویم قسم هغه کافر ول چې د هغوی سره د الله پیغمبر معاهده کړې وه خو د هغې معاهدې چې دی نو هغه څه ټایم متعین مدت چې دی نو هغه نه ولو. نو د هغې دواړو تذکره چې دی نو هغه پرونی آیات نمبر 1 او آیات نمبر 2 کې چې نو هغه تیره شوله. بیا په دغې کې چې نو هغه ویلو چې براءة من الله ورسوله چې دوی ته اعلان چې دی نو هغه وکړلو د الله او د الله د رسول د طرف نه د بیزارۍ اعلان دی ورته. نو اوس دلته د دغې اعلان تذکره کېږي چې دا اعلان ورته کله شو. نور خو چې څنګه دا صورت نازل شو نو د هغوی نه د براعت اعلان چې دی نو هغه وشولو. خو بیا په هغه وخت کې لکه نن سبا چې څنګه چې دی نو هغه دغه میډیا ده او فیسبوک یې دی او یو څه او بل څه په هغې باندې په یو ساعت کې چې نو هغه خبر د دنیا د یو سر نه بل سر ته ورسي. نو په هغه وخت کې دغه شن قسم آلات نه ولو. نو اوس به دې ټول کافرو ته چې نو هغه څنګه دا خبر رسي چې الله او د الله رسول چې نو هغه ستاسو نه بیزاره دی نور ستاسو سره چې کم عهد معاهدې چې نو هغه شوي دي هغه ختم شولې. نو په هغه وخت کې د هغې د رسېدلو دپاره مؤثر ذریعه چې دی نو هغه حج ولو چې دغې حج له به چې نو په هغه وخت کې کافر به هم راتلل او مسلمانان چې دی نو هغه به هم راتلل. نو حضور صلی الله علیه وسلم سن 9 هجرۍ کې چې دی نو هغه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې دی نو هغه مارد کې دی چې نو هغه یو چې نو جماعت هغه جوړ شو د حج دپاره خلک لاړل. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې دی نو هغوی په امیر مقرر شولو. دوی چې کله لاړل نو دوی ته حضور علیه الصلاة والسلام چې دی نو هغه سره دا خبره هم وکړه چې په دې کې به آس پاس څومره قبایل هر طرف نه چې دی نو هغه به دغه راغلي وي عرب چې نو هغه خلک به دا ټول راغلي. نو تاسو به دغې حج په دوران کې عرفات کې مینا کې مزدلفه کې چې دې درې ځایونو کې دا خلک راجمع کېږي نو تاسو به ورته زما او د الله د طرف نه چې نو هغه دغه اعلان واوروئ چې زمونږ او ستاسو په منځ کې چې نورې کمې معاهدې دي هغه ختم شولې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله رخصت شو لاړلو نو بیا حضور علیه الصلاة والسلام ته وویلی شول چې د الله رسوله تاسو ته خو معلومه ده چې د عربو کې آپس کې دا دستور دی چې د هغوی د چا سره یو معاهده او عهد وکړي او دوی بیا دغه معاهده او عهد ختمی نو د هغې دپاره هغه کس په خپله ضروري وي چې دی چې هغه وایي چې ما چې ستاسو سره کم عهد لوس کړی دا ختم شلو یا د هغه یو نږدې قریبي چې نو هغه رشته دار وایي رور وایي زوی وایي تره وایي تره زوی وایي. نو دغه وخت کې مسلمانانو کې د حضور علیه الصلاة والسلام سره قریبي رشته دار هغه حضرت علی کرم الله وجهه. نو حضور علیه الصلاة والسلام حضرت علی رضی الله تعالی عنه له خپله اوښه ورکړه چې په دې باندې تو لاړ شه او آلتې به په دغې وختونو کې تو به چې نو هغه د دغې براعت اعلان وکړي. نو په هغې کې څو اعلانات چې نو هغه ولو من جمله یو په هغې کې نو هغه دا هم ولو چې کومه معاهده نو ما تاسو ته ووایي دغه وړاندبني دوه چې کم شی ول نو د هغوی سره چې چا سره د سره معاهده نه وه شوي یا چا سره بلا تعین مدت چې نو هغه معاهده شوي نو د هغوی ته خو ډایرک اعلان وارولی شو براءة من الله ورسوله. تاسو ته چې نو هغه دغه اعلان دی 4 میاشتو پورې تاسو سوچ فکر چې نو هغه کولی شئ کم چې اشهر الحرم دی ځکه چې نو هغه حج هغه ذوالقعده ذوالحجه
او بیا پسې محرم ده. نو دا درې میاشتې خو پرله پسې چې نو هغه د حرمت میاشتې عربو په هغه دور کې په دې کې نو هغه جنگ جګړې د قصې چې نو هغه پابندي ونه به کول. مسلمانانو هم د هغې تعظیم چې نو هغه خیال ساتو. بیا وروسته چې نو 28 نمبر آیت کې به غالبا راشي بیا دغه حکم چې نو هغه منسوخ شو. نو دې چې نو هغه دقې دی دې کې تاسو سوچ فکر وکړئ ایمان او قبول کو جو ډېره بخی که ایمان مقابل نه کو نو بیا به د دې ځای نه چې نو هغه جلا وطن کېږي دې ځای نه به تور تاسو بیا لرې کېږئ او که دغه نه کوئ نو بیا به جنګ ته تیارېږئ. نو دغه اعلان دپاره چې نو حضور علیه الصلاة والسلام حضرت علی رضی الله تعالی عنه ولېږلو چې لاړ شه او د دغې معاهدې اعلان وکړه. دویم نن نه بعد به چې نو هغه کافر په دې ځای کې چې نو هغه حج نه کوي. دا د دوی اخرنی حج دی. آینده دپاره چې نو هغه د کافرانو دپاره دلته د حج چې نو هغه گنجایش نشته. سورة توبه آیت نمبر 28 کې چې نو هغه به دا راځي چې ولا يقرب المسجد بعد چې نو آمن هذا چې د دې چې نو هغه د کال نه وروستو بیا به څوک چې نو هغه دلته حج دپاره چې نو هغه کافر به نشي راتلی. کافرانو باندې چې نو هغه پابندي ولګېدله دې چې نو هغه به دا نن نه بعد چې نو هغه نه کېږي. یا ایها الذین آمنوا انما المشرکین نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. بس د چې نو هغه وشو. دریم اعلان چې نو هغه به سره دی چې د نن نه بعد د مسجد چې نو هغه بیت الله شریف مسجد حرم دې ته به نو هغه کافر دوی چې دا کم بربند راتلل کوي نو دا به هم ختم شي. دا نور د دې عبادت خانه چې نو هغه نه ده. بهرحال دې اعلانات سره چې نو هغه لاړلو. بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې کله ورسېدو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویلو بطور د امارت راغلی امیر یې که مامور یې؟ هغه ورته نه مامور یم. امارت ستاسو دی مامور زه یم خو صرف دغه اعلان پیغام چې نو د هغې سره الله پیغمبر ته رالیږلی. نو نور به د حج چې څومره چې نو احکامات هر څه د هغه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه امارت کې کېدل. اعلانات چې نو هغه په دغه ځونو باندې حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته وکړل. نو ځکه الله وایي واذان من الله ورسوله دې د جانو اعلان دی د الله او د الله د رسول د طرف نه الی الناس یوم الحج الاکبر ټولو خلکو د جانو حج اکبر په ورځ وس حج اکبر څه ته ویلی کېږي او حج اصغر څه ته ویلی کېږي. نو عوامو کې دا خبره چې نو هغه مشهور ده وایي چې کم سړی چې نو هغه د چا حج د هغه د عرفې ورځ چې نو هغه د جمعې په ورځ راله جو دا حج اکبر دی او دته دوره ثوابونه چې نو هغه میلایږي په هغې پسې بیا خپل تړلي هم دی. او بیا چې نو هغه د چاغه چې د دغه عرفات ورځو عرفې ورځ د جمعې نه ماسیوا بل راشي جو دا حج اکبر نه دی. دا اصطلاح د عوامو نه دا خطا ده. د الله په نسبت باندې د الله پیغمبر په نسبت باندې یو حج اکبر دی یو حج اصغر دی. عمرې ته حج اصغر ویلی کېږي احادیث مبارکه په دې سوره کې جمع او حج ته حج اکبر ویلی کېږي. هغه ځان له خبر ده چې هغه نور لا نور دی چې عرفې ورځ هم راشي او د جمعې ورځ هم راشي. هغه یو ثواب خبره چې نو هغه د دواړه با برکته چې نو عملونه په یو ځای شي خو نه هغه حج اکبر نه دی. حج اکبر دی او عمره دا چې نو دې ته ویلی کېږي حج اصغر. نور چې عوامو کوم اصطلاح ده نو دغه خطا ده. ان الله بریء من المشرکین ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم که تاسو توبه وباسه دا به ستاسو دپاره ډېر غوره. وإن تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز الله که تاسو په دې ورځو کې چې نو هغه اعراض وکئ او ایمان قبول نه کوئ نو دا یاد ساتئ تاسو ګورئ الله عاجزه کولی نه شئ. نه د الله نه تښتېدی شئ نه د الله نه پټېدی شئ او نه غالب راتلی شئ. د هغې دا دوره کلونه تاسو مشاهده وکړله. وبشر الذین کفروا بعذاب علیم الله وایي زیری ورکوئ کسانو ته چې کافران دي په عذاب دردناک سره. نو زیری خو په خوشحالۍ کې میلایږي نو دا د توبیخ د پاسه توبیخ دی. لکه یو سړی نه چې نو هغه د ناکامۍ یو کار وشي نو بل ورته نو هغه د پیغور په تور وایي مبارک شه نو دا د مبارکۍ لایق نه خو دی چې نو هغه د نور رسوا کولو دپاره چې نو آی نو الله ورته د نور رسوا کولو دپاره وایي زیری ول ورکوئ کسان چې کافران دي نو زیری د څه دی عذاب علیم درناک چې نو هغه عذاب. الا الذین عاهدتم پرون موږ چې نو هغه ووي چې بیا دغه څلور قسمه خلک کې تقسیم شو نو موږ ویلو دریم هغه کسان ول چې د هغوی سره د الله پیغمبر چې نو هغه معاهده کړې وه او د دغه معاهدې ټیم هم چې نو هغه معلوم ولو. موږ څنګه ویلو خازن کې نو هغه لیکلی نه تفسیر خازن کې چې کم وخت د الله پیغمبر براءت اعلان وکړلو نو د دغه قبیلې سره کنانه چې نو د هغې دوه شاخونه بنو زمره
او بنو مدلجو چې د دې سره 9 میاشتې ټیم د معاهدې چې نو هغه لا پاتې وو. نو ځکه الله وایي چې دوی په خپل دغه معاهدې کې غدر نه کړی، دوکې نه دی کړی، ستاسو خلاف چې نو هغې د چا مدد او نصرت نه دی کړی. نو د دوی سره به دغه خپله وعده او عهد دا بلا برقراري چې کله دغه ټیم پوره شي نو د هغې نه وروسته بیا د دوی سره واده چې نو هغه ختمیږي. الا الذین مگر هغه کسان عاهدتم من المشرکین چې تاسو معاهده کړل د هغوی سره د مشرکانو نه، ثم لم ينقصوکم شیئا او بیا د افسوس سره د هغوی چې نو هغه څه کمې هم په دغې کې نه دی کړی، ولم یظاهروا علیکم احدا او ستاسو خلاف چې د چا سره تعاون هم نه دی کړی، لکه څنګه چې نو هغه چا وکړلو د مکې مشرکانو وکړل چې ستاسو حلفدار به بنو خزاعه چې نو خلاف د بنو بکر چې نو هغه څه کړلو د هغوی چې نو هغه تایید وکړو مدد یې کړو، نو دوی داسې هم نه دی کړي. نو چې کله د دوو قبیلو بنو زمره او بنو مدلج داسې نه دی کړی نو د دوی سره هم فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم، نو تاسو د دې سره د دې هغه کومه معاهده دی نه د هغې معاهدې د پاسدارۍ تاسو د هغې ټیمه پورې چې د هغې پاسداري وکړئ. ان الله یحب المتقین، الله رب العزت چې نو هغه پرهیزګاران خوښوي، یعنې څوک چې د الله په احکاماتو د الله د پیغمبر په طریقه چلیږي الله داسې خلک چې نو هغه خوښوي. الله دې موږ ته چې نو کامله پوهه او اتباع نصیب کړي. واذان من الله او اعلان دې د الله د طرف او رسوله او د رسول د طرف الى الناس ټول خلق ته یوم الحج الاکبر په ورځ د لوی حج ان الله چې بېشک الله تعالی بریء بیزاره دی من المشرکین د مشرکانو نه ورسوله او د هغه رسول هم فان تبتم فهو خیر لکم، پس کچرې تاسو توبه وکړله نو دا به ستاسو دپاره ډېره غوره وي. وان تولیتم او کچرې مخ وګرځولو تاسو فاعلمو نو پوه شئ انکم چې تاسو غیر معجز الله نه عاجزه کوونکي د الله. وبشر الذین او زیر ورکای کسانو ته کفرو چې کافران دي به عذاب علیم د عذاب درناک. الا الذین مگر کسانو عاهدتم من المشرکین چې تاسو معاهده کړی د هغوی سره د مشرکانو نه، ثم لم ينقصوکم شیئا او بیا د هغوی تاسو سره کمې ونه کړو په هغې کې لږ هم، ولم یظاهروا او نه د هغوی مدد وکړلو علیکم ستاسو خلاف احدا د یو کسو، فاتموا الیهم نو پس پوره کړئ د دوی سره عهدهم د دوی معاهده الی مدتهم د دوی د مقرر وخت پورې. ان الله بېشک الله پاک یحب المتقین خوښوي پرهیزګاران.